ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ السلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبرئیل علیہ السلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او د هغې نعمتونه او د هغې خوشحالۍ ولیدلې نو چې واپس راغی الله تبارک وتعالی ترنه تپوس وکړو جبرئیل جنت څنګه و نو جبرئیل علیہ السلام وفرمایل وی الله ته دې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه به خامخا دې جنت لپاره تیارې کړي ته به ځان را رسوي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان دې جنت له را رسوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمایي وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړي دي تر اوسه پورې سترګو لیدلي نه دي غوږونو اورېدلي نه دي او د یو انسان په تصور کې د هغې خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې د هغې تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي نو جبرئیل علیہ السلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شو نو ضرور به دې جنت ته ځان را رسوي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینه جبرئیل علیہ السلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله د هغې عذابونه ولیدل چې واپس راغی وی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو تم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته هغه رانشي چېرته به هم دې جهنم ته رانشي بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی جبرئیله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیہ السلام لاړو او چې کم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې دې جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راځي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته وایي دا ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي او ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لنډې لنډې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلل ښه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله دله یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځانو نشي رسولی نو وی الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پرې اوچتې کړي د دې درجې پرې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي خو دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغې تکلیف پرې راغې د په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده
بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی. الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل کا. الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل کا. نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي، ځکه په جنت کې دی مسلمان له الله یو ځای جوړ کړی، یو مقام جوړ کړی، دی هغې ځای ته رسېدی نه شي. الله په ده باندې بیماري راولي، بل تکلیف راولي، دی پې صبر وکړي، د هغې صبر د وجې نه الله تبارک وتعالی د ده درجې اوچتې کړي او ګناهونه ترې ختم کړي. ګناهونه ترې څه کړي؟ ختم کړي. روایات کې خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي، غنه که نه، په دې ورته هم الله اجر ورکوي، په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې ده ته یو تکلیف میلاو شو. نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل، هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي، هله به جنت ته ځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خبردار د الله سودا ګوره ګرانه ده، د الله سودا څه ده؟ ګرانه ده، د الله سودا ارزانه نه ده. جنت ګټل داسې آسان کار نه دی، تکلیف په برداشت کوي. زموږ استاد به فرمایلی دا صدلون خوړ خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي، تکلیفونه به برداشت کوي. نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی، وی الله دې جنت ته تله ګران دي، صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي. نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو، نو جهنم په مزو کې پټ و. جهنم په څه کې پټ و؟ په مزو کې پټ دی. ځکه چې عیاشۍ دي، خوشحالۍ دي، بدکارۍ دي، غلا ده، زنا ده، بل عمل دی، بل عمل دی، ټولې خوشحالۍ. ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه؟ د هر انسان زړه ګناه غواړي، خو ځان به د ګناه نه بچ کړي. نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي، خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې، نو چېرته به ځې؟ جهنم ته به ځې که نه؟ نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و. نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی، وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم له راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله ته دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته یې ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به پې تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دی دومره به په هغه باندې څه وي؟ تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه، ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و، اوس مې وظیفې شروع کړی، مونځ او دس مې شروع کړی، یو کار مې هم سمې نه خوري. داسې وایي پکې اکثر خلک که نه، وظیفې هم کوم، مونځونه هم کوم، او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. نو زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه؟ هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي، او الله تبارک وتعالی په ستا درجې اوچتې کړي، دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړې ده که نه، نو د هرې سختۍ سره بیا څه دي؟ خوشحالۍ دي. د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ دي. خو د دین اسلام د پاره دا نه چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا وایي چې وروسته به خوشحالي راځي. د دین اسلام د پاره، د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړی الله تبارک وتعالی په بیا ښې ورځې راوستې دي.